बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दे वخت کې زه موجود یم په پارلیمنت لاجز کې چېرته چې د دې ملک هغه قانون ساز شخصیات اوسیږي کوم چې د دې ملک قانون جوړوي، د دې ملک باغ دور سنبالي او منتخب نمایندې دي کوم چې د عوامو په درون منډیټ باندې دلته راغلي دي. دا هغه مقام دی چېرته به چې د نن نه 10 کاله اګاهو یا 15 کاله اګاهو د عام کس راننوتل داسې مشکل و لکه څنګه چې د کافر ننوتل جنت ته مشکل وي. خو د تحریک انصاف د حکومت ته راتلو نه وروستو د تحریک انصاف د نمایندګانو د منتخب کېدو نه وروستو د دې ځایونو دروازې د هر عام و خاص لپاره داسې کولاو دي لکه څنګه چې د جومات دروازه د هر مسلمان لپاره کولاو وي. د نن نه لږ وخت اګاهو کله چې په موږ باندې خانان مسلط وو نو دلته راتګ خو څه چې د دې تصور هم ګناه ګڼل شوه. خو د بېګا راسي زه دلته راغلی یم او داسې ازادانه ګرځم په پارلیمنت لاجز کې. اسمبلي هال ته اوس روان یو د اجلاس د چې کوم د قومي اسمبلۍ اجلاس دی د هغه ممبرس چې کوم ډیبیټس کوي دا سیشن روان دی نو هغه کې شرکت کولو له نو دا د یو عام کس لپاره د تصور وړ هم نه وه. خو زه فخر کوم په خپل ایم این ای ګلظفر خان صاحب باندې چې هغه دا قسم سرګرمیانې عوامو ته دومره اسانې کړلې چې ازادانه طور د هغه ملګري د هغه خیرخواه د هغه اشنان دلته راځي او دغه کانسپټ چې کوم و دغه تصور چې و چې دا د غټانو د مقتدرینو یا د مختار کل خلکو ځای دی دلته د عوامو د عامو خلکو داخله ممکنه نشي کېدی نو دا خبره غلط ثابت کړه. هر څوک راځي او د ګلظفر خان صاحب د مهمن نوازۍ شرف حاصلوي. نو لږ ساعت وروستو ایم این ای صاحب را روان دی او بیا اسمبلي هال ته روان یو چېرته چې د قومي اسمبلي اجلاس په 4 بجې شروع کېدو والا دی نو په هغه کې به هم شرکت کوو او د میلمنو په حیث باندې به د چې کومه د جنرال اسمبلۍ کاروایي ده نو هغه به انشاءالله په خپلو سترګو باندې وینو او که چېرته موبایل الاوډ نو هغه کاروایي به انشاءالله تعالی چې لایو هم ستاسو سره شریکو. ان قریب چې ایم این ای صاحب راوځي کپړې چینج کوي نو چې راوځي نو بیا به انشاءالله د قومي اسمبلۍ اجلاس ته ځو چېرته چې ایم این ایز منسټرز او کوم چې د قومي اسمبلۍ غړي دي نو هغه به په مختلف ایشوز باندې خبرې اترې کوي او موږ به انشاءالله تعالی په لایو ښودلو کوشش کوو نو ان قریب موږ سره اوسئ.